الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة رواه أحمد ومسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم درود الشريف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم زما عزت مندو اللہ قرآن کی فرمائی چتا سو منس قائم ہوئی دا منز پشریت کے دا دی دیر لوی فضیلت فضیلت دا دینم معلومی گی چی دا کلمین پس دا اللہ پا احکاماتو کی ټول نړمبه حکم دا پوری د منځ او دویم د آخرت په نسبت سره چې ټول ناول حساب کتاب کیږي دا به د منځ کی نو دنیا کې د الله په حکمونو کې د کلمې نه پس اول حکم د سره د مانځه او په آخرت کې به ټول نه اول حساب د سکیږي د منځ نو دینه پاتې لګي چې د منځ د دې ډېر لوی حیثیت ته او ډېر لوی شان دی د ایمان او شان به ولې نه وي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بین الرجل وبین الكفر ترک الصلاة چې د سړی د مسلمانې دو نشانی څه شی دا د منځ دی شکل او صورت نه کسړې وګوري مسلمان هم دغه فوزا غوګونه او سترګې انسان وي او کافر هم کسړې وګوري چې خاص لکه د سکانو بشانه پټګې نه والے نو کاغیم دغه شکل او صورت هر یو شی برابر وي نو پته ظاهرا نه لګي لیکن کله چې مانځه مسلمان مونږ کوي نو پته لګي چې دا مسلمان دی
او د الله حبیب صلی الله علیه وسلم صفا فرمایلی چې بنده او کفر یو ځکون کې سجدا څه شی دی دا صرف منځ او بل ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي بین الرجل و بین الشرك والكفر ترک الصلاة. پیغمبر علیہ السلام فرمایي د ایمان او کفر په منځ کې د منځ پر خودلو صرف فرق دي کې به د علماء مختلف اقوال دي. بعض علماء په نس عقیده فرمایي چې کم سړی قصدن منځ پرېږدي قصدن منځ پرېږدي دا مرتد شو کافر شو او 3 ورځې دي ته ټیم ورکې بس نور قتل کوي ختم مړی کوي. امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله فرمایي چې دې په جیل کې بند کې تر سو پورې په منځ باندې د پابندي شروع کړي نه توبه نه ویستي په جیل کې دې کتوبه نو واسي نو په دې جیل کې دې مرشي تمون پر خودل سم معمولی خبره خونه ده معمولی سر باندې زمون درد راشي نو بیا مونږ تاسو مونستا توجه نه او تمره پته چاته نشته چې دا مونږ څومره یو لوی شان والا عمل تاسو ته ابتدا کې دا خبره وکړه چې په دنیا کې دا کلمې نه پس د الله اول حکم څه شی دی مونږ او په آخرت کې د ټول ناول به د سې حساب کې نماز نو دنیا کې اول دی او په آخرت کې اول دی نو دینه د دې شان پته لګي او رسول الله صلی الله علیه وسلم صفا فرمایلی دی چې د انسان د کفر او د مسلمانې فرق په څه باندې معلومي دا په مون سره معلومي. بل حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي حضرت عباده رضی الله عنه فرمایي چې ما ته خپل حبیب صلی الله علیه وسلم او نصیحتونه او سوانی خلیلی رسول الله صلی الله علیه وسلم بسبع خصال او نصیحتونه ماتو. اول نصیحت فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا تشركوا بالله شيئا اذا الله سره شریک څوک ما جوړاوا وَإِن قُطِعْتُمْ أَوْ حُرِّقْتُمْ کته ټوکړي ټوکړي کړي شي او سوځولې شي د الله سره شریک څوک ما جوړاوا او صلیبتم یا تاسو له باندې څوک لټکاو کی درته پړې اچي او مړکې دي پانسی درکې نو د الله سره شریک ما جوړاوا. ادویم نصیحت رسول الله صلی الله علیه وسلم کو دنن د بیان موضوع مطابق دغه ټکه ولا تتركوا الصلاه متعمدين امنز مپرک دا متعمدین پقصر منز مپریدا فمن ترکها متعمدا ایورا چی سوک پقصر منز پریک دی فقد خرج من الملت ایدی دا مذہبنا او دا ملت دا پریخودو اوزی دے سشو دا ملتنا دے اوتو مطلب د اسلام نه اوت د الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایلی ابن نصیحت را تداو کو ولا ترکبوا المعصیه فانها سخط الله اے معصیت گناہ مکوا اے په گناہ سرا د الله سرا ولا تشربوا الخمر ابن نصیحت را تداو کو چیو شراب مسکا فإنها رأس الخطوایا كلها یقینا دا شراب د ټولو گناهونو خطاګانو جرړه دا ټولو گناهونو او د خطاګانو جرړه دا بل ځکه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فاتته الصلاة اچاچیو منس پر خودو
فکأنما وطر اهله وماله ادا سے شو لکه د ټول کور مال او اولاد دا ټول لوټ کړي شو دا ټول لوټ کړي شو تاسو معمولی خبره یو کس تک ویلې شي چې ورشستا په کور باندې چاپا چولې دا ماشومان هم درته مړه کو د ټول کور سونو چاندیم درنه یوړه ستا پزره بستيري نو د الله حبيب صلی الله علیه وسلم فرمایي یو منځ دې قضا کو قصدن پرې دې دومره نقصان دیو کو لکه ستا په کور باندې چاپا واچولا بچیم درته مړه کو ستا ټول مال دولت هر څه لوټ په دغه نقصان باندې سړی زړه څومره پریشان کیږي دا یو مونږ پر خودلو سره دومره لوی نقصان کیږي نو خپل سوچ کو استا خو خدای مونږ پرې دی یا نه پرې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من جمع بین الصلاتین من غیر عذر فقد اتى بابا من ابواب الكبائر اے چا چې دوه منځونه جمع کړو په یو ټیم کې بغیر د عذر نه فقد اتى بابا من ابواب الكبائر په تحقیق سره د راغو د لوی ګناهونو یو دروازې ته د لوی ګناهونو یو دروازې ته راغو او لوی ګناهونه څه شي دي چا قتل کو د لوی ګناه زنا چا نو شو د لوی ګناه او منځ پر خودلم د کشان دي څه شي دا یو سړی کا شراب اوس کې نوم په معاشره کې بد غړو کني غړو چیرې دا ورکه شراب خور دی یا زناو کې نوم سوې دا ورکه دا زناکار دی مردار دی پلیت دی کو د باندې ادبار مکوي چرته سبا زمون خور لور ته غل نشي هر سړی باندې بدلږي کنه نو منځ پر خودل د کشان تلوي ګناه ده پکار دي چې دام در باندې بدلږي په کم کور کې ستا بچي یا ستا لور یا ستا انګور یا ستا مشر کشر څوک بلمازه پیدا شي نو دا ټول کور برکت ته تباش ټول کور برکت ته تباش د دې کور وکړه نه اورو کې برکت پیدا شي نه پچینو کې نه په غوړو کې او د دې سالن برکت به الله ختم نو کور کې چې بلمازه سړی وي نو څه شي وي دا بیا تبعی ترس دی وجنه علی سے فرمای چې په یو څو شیزونو کې تاسو تاخير مکوئ یو چې کله د منځ وخت راشي نو دا مو چې اوس کو مسنکم بس پټیم سره منځله ځان رسوي دوی مې کله جنازه تیار شي نو فورن څه کوي دا جنازه دا مړې دا قبر ته رسوي ځکه ک نیک بخت وي نو الله ورته ډېر نعمتونه او رحمتونه ورته قبر کې غوړولي او ک بدبخت وي نو بس دا الله زابونو ته بس شیش ورمخامخ ش الله دې مساعد دریم دا فرمای چې کما بے نکاح زنانه ویز نکاح نوي شوی د دې کړه د جوړ خاون پیدا شي نو ذریعہ سکوي د دې نکاح کوي زمونږ د معاشره کې خلکو نکاحګانې ګرانې کې نو زنا بس کی بیا ډیری نو ګوره تاسو به حالات وینئ کله یو ځکه ماشوم چادا سي کله بل ځکه حالات دا وجه دغه دا چې نکاحګانې نکی د صحابه وړي عجیب دور لور خور به چې پیغله شو په جماعت کې به ودرېدو چې زما لور خور پیغله شوی دا سو کې په نکاح علي نو په صف کې به بل کس پاسې او بس نکاح به وش د یو کس په دو درې سلور بیبيانې دا انس رضی الله عنه سلور بیبيانې او شل وینځي او 125 بچي الله ورکړي صحابو کې دا شینو زم د معاشره سره زم د معاشره کې هو الله دې خیر وکي اول خدوی مواده خو سکه چې خزې ته پته ولګي چې چرته دا دوی مواده ترتیب جوړيږي بس په خزې قیامت راخته شي خاون سره جنگ جګړه بدمعشي کور ورته ورانه بچی مرته ګډوډ دا سیده کنه د رښتیا و الله دې رحمت
نو مونږ دا ډېر لوی او قیمتي فریضه ده. بعضی خلک په کاروبار کې مصروف وي، د دې د وجه نه څوک مونږ نشي کولی. څوک په بادشاہت کې مصروف وي، د دې د وجه نه مونږ نشي کولی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، عبد الله بن عمر رضی الله عنه روایت ته چې نبی صلی الله علیه وسلم یو ځل ذکر وکړو، فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامه. الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایل چې کم خلق د منځ حفاظت کوي نو دا منځ بده د پر د قیامت پورز نور رڼاوي او د حساب په وخت کې به ورته حجت دلیل وي او د نجات یو ذریعہ وي، د اخلاصي یو ذریعہ وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة. ای څوک چې د مانځه حفاظت نه کوي د قیامت پر ورځ بدی سره د حساب کتاب د پاره نه څه دلیل وي، نه حجت، نه د نجات ذریعہ وي. دې سر نجات ذریعہ نبی څوک بالمازوی مون نه کوي. وكان يوم القيامة مع فرعون وهامان وأبي بن خلف. اے دا الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د بالماز سړی حشر به د قیامت پورز د چا سره وي؟ د فرعون او د هامان او د ابي بن خلف سره. دې کې علماء ډېر عجیب تفسیر ذکر کړي. ا تفسیر دا دی که یو بادشاہ دا وایي چې زه بادشاہ او د منځ حفاظت نه وی کړي نو الله به دغه بادشاہ د چا سره په حشر کې شریک د فرعون سره. او هامان خو تاسو پیژنې د فرعون څه شی وزیرو. نو دغه که یو کس وزیر وي یا د وزارت په شان کرسي باندې ناست وي او د بلمازوي نو الله به د هامان سره حشر. او ابي ابن خلف دا د مکی تاجرانو کې او که څوک کاروباري وي تاجر وي نو د دې حشر بچا سره وي. بس مالدارو کې دغه د درې طبقه چلیږي نو یا به تاجر وي یا به وزیر وي یا د وزیر برابر بس عہده وي او یا بادشاہ وي. نو الله ورته د حبیب صلی الله علیه وسلم په جبه مبارک ورته درې وړه پټلې ذکر چې څوک بلمازوي بادشاہ وي نو د فرعون په پټلې وراو او که څوک وزیر وي او د وزیر په شان په کرسي ناست وي نو دی به د هامان په پټلې وراو. هامان سره به حشر. کم جهنم کې چې فرعون پروت وي نو دغه بلمازه بادشاہ دا به فرعون سره په جهنم کې پروت. کم وزیر یا د وزیر برابر کرسي باندې بلمازه ناس نو د حشر به چې کم ځکه د هامان حشر وي هغه ځکه به د دې بلمازه وزیر او د پشان چې کومه کرسي باندې دیناسته دغه حشر به دی. او دغه شانتي تجارت والا کاروباري وي دکاندار وي نو د حشر بچا سره وي د ابي ابن خلف سره. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کم خلق د منځ حفاظت نه کوي، منځ کې سستی کوي، هغه ته پنځل لستریکو سره عذاب ملاوي. پنځه دا په دنیا کې او درې الله رب العزت به مرګ په وخت کې ورکړي او درې قسم عذابونه به الله رب العزت په قبر کې او درې قسم عذابونه به الله رب العزت چې کله د قبر نه اوزي په دقه ټیم کې به الله عذابونه ورکړي. اې د دنیا پنځه داري ټول ناول به الله رب العزت د انسان نه په دنیا کې د رزق برکت او د ژوند برکت ختم کړي. په خلو ویلو باندې دا خبره ډیره اسانه ده، د ژوند نه برکت ختمېدل. یو سړی ته کنځلیو کې اخیری درته وکي چې پروردگار استا ک لس لک روپے علي خدای پاک دا ته یو روپے وګرځي دای در سره خوب کبد نماز دیګر به پینو وی بیا چې کم سړی بیلمازوي نو اول عذاب به څه شي د رزق د ژوند برکت به الله تعالی ختم
دویم دا چې د نیکانو خلقو په مخ کې ورنا الله یخي د بلماز سړی نه بدرنا الله ختم بلماز سړی په مخ کې بدرنا نه دریم دا چاغ نور سمرا صدقې کوي خیراتونه کوي او سمرا نیک عملونه کوي په دې یو عمل به الله ورته ثواب نه ورکړي دا بالمزیدونه خطرناک سلورم دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دعاګانې به الله یوم نه قبلای دعاګانې کوي لګیا دي پنځم دا چې د خپل دعاګانې خو سکه چې نیکان خلق ورته کومه دعاګانې کوي اے دا بزرگان پاسګي تهجد په ټیم کې یا الله پلان کې او بخي او پلان کې او بخي دعا کوي کنه کوي یا په اجتماع چرتوي دا غلم دعاګانې غوړي الله څکم بالمازدی ته نه هدایت او دی باندې بالکل اثر کوي نه دا ولي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کم سړی بالمازوي د بالماستو په وجبان دي د نیکانو خلقو په دعاګانو کې ويم صح حق پاتې نشي او د مرګ په وخت کې درې عذابونه دادي اول دا چې الله به ورته مرګ داسې راولي چې ذلیل بمري ذلیل ذلت باندې بوي دویم دا چې اوګه بمري او دریم دا چې په سخت تند کې ورلا مرګ راځي یک سمندر هم اوس کې د تندوا الله نه مات ځن کدن بدون سخت د بیلماز سړي الله دې موسی او په قبر کې درې عذابونه دادي چاول په قبر په د باندې دونه تنگړې شي چې پخته به یو بلکې دنوس دویم په قبر کې به ورتا اور بلکړې شي او دریم په قبر کې به یو مار په داسې شکل مقرر کړي شي چې دغه مار سترګې به د اور وي او نکونه به د اوسپنې وي او دومره اوږده به وي که پوره یو ورځ مزل وکړي شي نو اله به اخره پورې ورسي دا سه ماران با الله رب العزت په د باندې مقرر کوي یو روایت کې راځي چې د جهنم داسې ماران دي چې سړی ته یو ټک ورکیو لړم یو ټک ورکی نو داغي پوجا باندې بعد دغه جهنمی سلويخ قال بچغي وي تنبيه الغافلين کې دا حدیث شته سلويخ قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دې مار आवाज به د بجلی د غړس پشان وي کله باران موسم وي تاسو غره اوري سړی یری ګډه سخت پکې د کشان به د مار आवाज هغه به دا وایي چې زما رب ز پتا باندې مقرر کړي يم چې د سحر مونږ ضایع کولو په وجه باندې بده تنور خطو پورې دی وهم او د ماسپخیم مونږ ضایع کولو په وجه تر مازدیګر پورې بده وهم او د مازدیګر مونږ ضایع کولو په وجه باندې تنور پرې وته پورې دی وهم او د ماخام مونږ په وجه د ماسکوتن پورې او د ماسکوتن مونږ په وجه تر سحر پورې بده وهم دا ټکونه باور کوي الله دې موسی اکله چې یو واره د غمار د ټکور کې د بیلمازه سړی ته داغي د درد او د تکلیف د وجه نه با دغه انسان او یا الله سپزمکه کې دنس او یا الله دغه شانتي په تر قیامت راتګه پورې د عذاب ورکول کېږي او د قبر نشکله دی او زینو درې عذابونه دادي یو به الله ور سره حساب ډیر په سختۍ کې په سختۍ ور سره الله حساب کتاب دویم با الله جل جلاله ته غصوي سخت غصوي الله او دریم با الله ورته حکم کوي چې ورشه دوزخ ته داخل دن نشه دوزخ او یو پنځلسم علماء دا ذکر کړي دي په روایت کې راځي چې دا غو په مخ باندې به یو درې کرخه لیکل شي اوله کرها اے دا الله حق ځای کون کیا اسی یو مثال در کوم تاسو یو حکومت یو سړی رونی سي او ورته پوسټر په دملا پوری اوتړي او خو چت داسې او لیبل په لګیدلې وي چې دا سړی زناکار دی یا دا سړی غل دی دا سړی غل دی یا زناکار دی سم خیال دی دا لیبل څومره بس پکې دا انسان او د قیامت په ورځ با
دغل کرخه پلی کلی شی وی د بلمازه سړی په بدن باندې پتندی باندې بلا کرخه لیکلی شی چې د الله حق ځای کوم کیا دویمه کرخه اے د الله تعالی په غصه سره مخصوصا او درېمه کرخه اے په دنیا کې د څنګه د الله حق ضایع کړو نن ته د الله د رحمت نه امید ای الله دا ډېر خطرناک خبره د الله رحمت نه امید دا بچا ته لیکل کېږي دا بالماضی نو زما عزت مند بالماضی ډېر خطرناک شی ستا ژوند هر سړی دا غواړي کنه غواړي چې زما ژوند د برکتونو ډک شي غواړي کنه غواړي ټول غواړي کنه نو بالماضی پرې هر سړی بس تاسو نه دا غواړي چې زما د خپل کور شي خپل گاډي شي خپل بنگله دی میوي نو هغه دې سو کې بالماضی دی پرې ان شاء الله الله بدا ټول هر سوال کڅوک دا غواړي چې زما په مال دولت کې دی برکت پیدا شي ژوند کې مې دی برکت پیدا شي نو سړي پرې دی بالماضی دی پرې دکان کې به الله برکتونه پیدا کړي په ډیپټیټ کې به الله برکتونه پیدا کړي او چې سپرې دی بالماضی پرې سحر اکثر بتا سو ګورئ ډیر خلک داسې دي سحر مونږ ټیم کې با ټول اودې په دې غټو شپو کې بچ کم دی ساړې بس اود پروت وي او سحر مونږ بنا کوي کته پوسټ کاله کولې نا وخت شو یره جیو دو مونږ یره جیو الله نشم کولې سار ولې نشي کولې یره بس نشم کولې نو ظالم ته بسنګ مونږ کې چې تا ځان ته ډش یې خیر یا در سره دا موبایل دې دا غټ تپړې دا در سره او ټول شپه دې میکونه په دې وګونو کې ورکړې وي د شپې 2-3 بجو پورې ته لګي مردار غانې په ووري مردار فلمونه په ګوري نو ته بس سحر سرنګ مونږ لا پاسه او دا یاد ساتي کم سړی چې د شپې غانې بجاني ووري او دا عادت کې ګوري سحر مستبه توفیق ورته نه ملایوي د سحر بلکې د ماسختن منځ کله وشي علماء لیکلي تاسو کې د علماءونه چې ماسختن منځ وشي د دینه پس دا خبره غب شپ کول سړي دام ګوري مکروه دام مکروه نو دی وجه نه تاسو خبره مې ته ذکر کې الله رب العزت دې تاسو ټول د بالمازینه اوساتي الله رب العزت دې تاسو ټول لیکان کې آینده جمعه ان شاء الله د منځ د بالمازه په باره کې نورم خبره کوو ان شاء الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين يا الله زموږ واړو لوی ټول ګناهونه معاف کړي موږ باندې خپل رحم او کرم وکړي یا الله د بالمازه د نحوست نظم حفاظت نصیب کړي یا الله دې ناس مرګرو چا شری حاجات د خپل غیب خزانه پوره کړي یا الله کاروبارونو کې برکتونه پیدا کړي اولاد هم نیک عمل صالح کړي پروردگار عالم په دنیا کې مچاته محتاج مکي د دنیا او د آخرت څومره خوشاله دي ټول نصیب کړي د دنیا او د آخرت څومره پریشانی دي ټول حفاظت نصیب کړي پروردگار عالم بغض او کریم پزړونو کې ختم کړي چې چار سره بغض وي یا الله د چار سره حسد وي یا الله تعالی ته نیک هدایت وکړي نیک هدایت په قسمت کې نه وي یا الله زموږ د شر نه حفاظت وکړي ټول مسلمانانو په خپل منځ کې اتفاق او اتحاد نصیب کړي یا الله د کافرانو او صلیح د دې په خپل منځ کې په یو بل باندې استعمال کړي مسلمان ملکونه ټول دنه محفوظ کړي خدای پاک په اخر وخت کې متدا کلمه په جبه او په زړه سره نصیب کی لا اله الا الله محمد رسول الله سنت